بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل برادر محترم حضرت العلامه مولانا مفتی ډاکټر ضیاء الرحمن فاروقي صاحب ډیره مننه کوم، ډیر شکریا ادا کوم چې د هغې په توسط سره نن موږ بابا اشاعت نه څه تپوسونه کوو او دا کوشش کوو چې مختصر وخت کې هغې نه تپوسونه لږ سوالات وکړو، ځکه بیمار دی، ضعف دی او کمزوري ده، نو ډېر ناست ته موږ هغې تکلیف کې نه اچو. بس هغې نه څه مختصر تپوسونه دی هغه ته کوو، انشاءالله خدای د هغې جوابات موږ له راکړي. د هغې د تجرباتو نه تاسو موږ استفاده وکړو. 90 سال عمر کې دی چلیږي، ډېر لوی مفسر، لوی محدث، په فن سراجي کې لوی بهترین عالم د دې زمانې. تاسو نه کتلي نه به ووینئ. راځئ چې دې سره ملاقات کوو. حضرت اول خو ستاسو تعارف غواړو، ستاسو پرون نوم څه دی؟ نوم جی سعید الرحمن. په وړوکوالي کې تاسو ته والدینو یا اساتذه کرامو مینې نه کوم نوم اخیستو؟ دغه نوم به یې اخیست، سعید الرحمن به اخیستو. والد محترم څه نوم دی ستاسو؟ شیخ الحدیث مولانا عبدالحنان صاحب. هغه تعجب کوم چې هم شیخ الحدیث او تعلیم القرآن د شیخ القرآن مدرسه کې هم شیخ الحدیث، پنډۍ نور فنون به هم لولو شیخ الحدیث. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ نو ما ته خو یادداشت کې نشته، هسې د دغه کې شناختی کارډ کې 40 لیکل دی او 40 نه دی، 38 دی. 38 دی وای 38. ستاسو خاندان قبیله سره؟ زمون خاندان چې دی نو د علایي سواتی دی، ګیلال. دې ته کله راغلی وګورئ؟ دې ته چې موږ راغلي او زمونږ اور نیکه راغلی او هغه شیخ الهند هم پلو په علم کې یو شان لو. ماشاءالله. مولانا رسول خان رحمه الله چې دی دا د دیوبند لوی عالم و. جی هغه زمونږ د اور نیکه لکه شاګرد وم او داماد یې وم. جی هغه ما ته دا خبره وکړه 60 سال مخکې چې زما څخر مولانا عبدالله صاحب زما استاد، هغه دومره غټ عالم و که چېرې دا فنون چا دریاب ته غورځولی وی، بیا یې هغه له لاس کې قلم ورکړی وی، نو قلم سره چې لیکلی وی نو یو حرف فرق به نه و. ماشاءالله. الله دې ستاسو عمر کې برکت واچوي. ماشومانو تعداد څومره دی؟ ماشومانو تعداد خو جو ده ته به پته یې څنګه ده وایي ما ته یاداشت کې نه راځي. ماشاءالله. تاسو خپل بچپنه کوم ځای کې تېره کړه؟ زه 14 کاله عمر پورې چې وم نو کلي کې وم، بیلو کې. ابتدایي تعلیم لکه هلته کړی؟ نه، بس بیا چې دی ووتم، زما والده چې مړه شوه، د هغې د مرګ تقریبا څه کم 70 سال کېږي. بیا علم ته ووتم، نو څه کتابونه جامع اشرفیه کې ویلي سره د دور حدیث نه، او څه کتابونه چې د ما والد صاحب نه ویلي وو، هغه لکه د وخت ډېر لوی عالم و، مثل یې نه و. دا میراث چې داسې وی دا داسې یې زده که چې د هدایې فتح القدیر شامي ته ضرورت نه وي. ماشاءالله. نو هغه هغسې ما وکړل، هغسې وشوه. نو زما د درس نه کوم عالمان ګرځېدل دي، علمي میراث و، نو دا به 40,000 ته رسېدل. ماشاءالله. څو کاله شو تاسو دا پړاو کو؟ سراجي چې دی نو د هغه اول وخت نه ما پړاو کړ ده، نو غالبا چې کال کې 3 ځله به کېده. جی. نو یو ځل مفتی کورس سره کال کې، جی جی. دویم ځل شعبان رمضان کې، یعنی ابدن. جی. لیکن هغه نه راغلی. ماشاءالله. بیا چې د 15 کاله کراچۍ مسجد طاهري کې او لانډي کې د عملول ده. ماشاءالله. تقریبا د کراچۍ علما کم مدارسو والو لوی علما تقریبا چې بل ځای کې مفتیانو یا به بخاري ترمذي لولو، ابو داود به لولو، هغه باقاعده راغلي. ماشاءالله. ډېر لوی تعداد کې خلکو اورېدلی. کوم مدرسو کې تاسو سبق ویلی؟ ما زیاتتر والد صاحب نه دلته سبق ویل دی. اوږی کې؟ فراغت کوم ځای؟ لنډۍ کې هم ما سبق ویلی دی. ډېر پخوانی خبره ده. فراغت تاسو جامع شفیع نه کړی؟ فراغت جامع کوم کال کې تاسو شوی؟ دا 1963 کې شوی دی. ماشاءالله. ستاسو اساتذه کرام داسې قابل ذکر؟
زمونږ اساتذهو کې مولانا یعقوب صاحب دی او دارنګې مولانا عبدالرحمن صاحب دی او زمونږ اساتذهو کې مفتی اعظم مفتی جمیل احمد تھانوی دی چې کوم دغه مولانا اشرف علي صاحب د ټبر کوم زوی او د مخکې کور نه د هغې لکه دغه دی داماد دی ماشاءالله. بل استاد زما چې دی مولانا ادریس کاندیلوي دی چې هغه 100 کاله مخکې په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث شیخ التفسیر و. بیا د هغه د استادانو استاد مولانا رسول خان صاحب رحمه الله هغه زمونږ په استادانو کې و لکه موږ هغې نه ترمذي دواړه جلده مسلم دواړه جلده ویلي و مولانا ادریس کاندیلوي نه چې دی نو بخاري دواړه جلده ویلي. تاسو سکول ویل دی؟ ما یې سکول څه یو درې څلور جومات ته ویل دی نور اصل وروستو بیا د پېښور یونیورسټۍ نه زما فاضل والی دی. کم کم علماو نه تاسو قرآن زده کړی؟ پینډی شیخ او پنجپیر شیخ. طالب علمۍ کې بهترین ملګری څوک و؟ نو هغه زما یاداشت کې نشته دی عمره دي اکثر ښه علما وو. نن سبا تدریس کم کم ځایونو کې کوئ او څه کوئ؟ دلته یې کوم زما تدریس دلته 15 کاله وشو. ماشاءالله. لکه عام فنون معلولول دي میر زاهد شو ملا جلال شو ملا حسن شو او دارنګې مفزي شو دا کتابونه صدرا وغیره د صرف ټول کتابونه د نحوی ټول کتابونه معلولول دي. ماشاءالله. هفتواري درس یا ماهانه درس خو نشته فی الحال؟ سار مالی درس وي د قرآن پاک د مثنوي تر اوسه د سراجي وم او ورسره دومره لویه زمانه هغه بیا ما نه پات طاقت کم شو د الکان زمانه ښه پوهېږي دا چې چا دا فن حاصل کړی دلته نو دا تقریبا 40,000 ته رسېدلی سره د کراچۍ نه. ماشاءالله. جامع دارالعلوم سعیدیه د دې تاسو اهتمام لرئ اوس که سرپرستي؟ زه د معتمم یم د وخته نه. څه ترتیب دی مدرسه کې کال کې چلیږي؟ ترتیب سره کال کې تاسو څه سبقونه ښیئ؟ زه کال کې بخاري هم لولم دواړه جلده ترمذي تر اوسه لولول ده. دین علاوه نور درس نظامی چلیږي؟ درس نظامی نور چلیږي حفظ وغیرہ؟ درس نظامی ټول چلیږي. ماشاءالله. ستاسو ترجیحات څه دي راتلونکي کې تاسو څه غواړئ مدرسه کې ترقیاتي څه پروګرامونه ذهن کې شته؟ نو بس موږ دا کوشش کوو چې فنون خو لولولی شي حدیث لولولی شي تفسیر او میراث دا ټول لولولی کېږي مفتي کورس کېږي. ماشاءالله. مفتي کورس هم تقریبا د نصف صدۍ نه کېږي. تعمیراتي کار خو روان دی؟ لګیا یو. نو څومره تقریبا څومره پاتې دی؟ پاتې خو د هغې پته نه لګي ډېر دا ده چې شروع دی. الله دې مکمل کړي. زمونږ یو درس دا دی دا بنات والا دی دا عظیم درس دی. 600 بچای دی کې سبق کوئی دور حدیث پوری. ماشاءالله. جامعه شاول البنات. بیا بیلو کلی کې زمونږ درس نظامی شته دی. د بناتو یو درس چې دی هغه دا 2 کاله دریو شو بل درس اوس جوړ شو. یو د معصومانو هلته درس دی نو هغه د 40 سال نه دی. میرو ته ورته وایي د دریاب په غاړه یو ځای دی بشام کې نو هغه لوی درس دی. څو شاخونه دي جامع دنیا ده بس ګڼ شي. ماشاءالله. ستاسو ترجیحات راتلونکي وخت کې دغه دی لکه چې الله دا مدرسه کامیابه کړي او ترقیات یې روان دي کار. ماشاءالله. د دې نه علاوه تاسو قرآن حدیث درسونه دغه جامع کې کوئ؟ او درس دلته کوم. د آس پاس ماحول کراچۍ ته به زه تلم هلته ما دورې میراث دورې تفسیر لولم. جی د آس پاس ماحول کې خبر شوي چې دې علاقه کې بریلیان ډېر زیات دي تاسو د هغې څنګه؟ مخکې ټول دغسې وو اوس دنیا مخلوق سم شوی څه مخالفت خو نشته که؟ مخالفت خود دی مخالفت نه خو نبي نه و پاتې نه ګل نبي به څه پاتې شي. ماشاءالله. ستاسو بهترین شاګردان که ذهن کې هغې پته نه لګي ډېر دی لویه دنیا ده. زما خیال سره 1 لاک ته به رسېدلي ډېر زیات به ستاسو تقریبا اخر چې 70-80 کاله خو قرآن درس شو دوره تفسیر شو خامخا دا خو ده. ستاسو جامعه دا وحدت سره الحاق کړی دی؟ چا سره؟ وحدت المدارس سره. او د هغې بنیاد یې ما ایښی. ماشاءالله. تاسو د هغې نایب صدر هم یې؟ څه ووایم نو؟ نایب صدر یې شیخ صاحب پسې ستاسو نمبر دی؟
نو ستاسو ذهن کې څه داسې سوچ راځي د ملګرو باره کې چې هغوی تر اوسه پورې وحدت سره الحاق نه دی کړی؟ تاسو څه پیغام ورکوئ؟ نو هغو دې وکړي، نو که نه کوي نو د هغو خپل څه کمی به وي. موږ خو د وخته نه ماشاءالله اول ورځې نه کړ دی. جماعت سره ستاسو وابستګي د کله نه ده؟ زما وابستګي چې ده نو غالبا د دې به 70 سال کېږي. ماشاءالله ډېر پخوانی وابستګي والا ماشاءالله. شال قرآن ګیره توره پاکه. جماعت کې تاسو ته څه عهده میلاو شوې ده؟ څه شي کې امیر نظامت یا تاسو څه عهده میلاو شوې ده؟ زه د دې ضلع امارت کوم ده اوس موجوده امیر. ماشاءالله جماعتي رکن چې تاسو میلاو شي تاسو ته اول تپوس څه کوئ؟ نو زه ورته وایم د قرآن درس کوه، د حدیثو درس کوه. هغه درسونه د غرونه ډک شو. ماشاءالله ستاسو جذبات څه چې داسې ملګري وویني چې هغه درس کوي او خدمت د دین کوي؟ دعا ولا کومه، دې نه غټ کار بل نشته. دا د انبیاو مشن. ماشاءالله بالکل. ستاسو ذهن کې داسې څه رایې کیدی شي چې د قرآن کریم عام شي؟ ذرایع څه کیدی شي؟ دا درسونه عام شي، بس په خپله په موخه روانه شي خبره. تصنیفات هم کړي؟ تصنیفات هم کړي؟ تصنیفات کړي. داسې مشهور تصنیف چې تاسو مقبول شي؟ ما د سراجي شرحه لیکلې ده 30 سال مخکې. د هغې نه علاوه مجموعة الافکار فی توضیح الاذکار شیخ القرآن په جاندانه دا کتاب ما لیکلی او ډېر لوی کتاب. جی جی په هغې کې ټول ذکر جهري باس دی چې ذکر جهري بدعت دی. ولأبي حنيفة أن رفع الصوت بذكر حرام مخالف لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ابو حنیفه وایي چې رحمه الله ذکر جهري حرام دی، دا مخالف دی د دې آیات نه چې الله وایي رب وبل رو په آرام سره. دا کبیري شرط مینة المصلي کې راځي. دغه کتاب ټول په ذکر جهري پر رد دی او داسې دی چې شیخ القرآن د پنجپیر خوښ کړی و. ماشاءالله بیا په هغه تقریض هم لیکل دی. بس دغه یو کتاب باندې هغه تقریض لیکل دی، نور زما کتابونه تصانیف ډېر شوي دي. خبر شوي تاسو تفسیر د قرآن کریم لیکئ، کوم صورت کې چلی دی؟ نو سورت مائده روانه ده. د یو سورت مائده روانه ده. ماشاءالله مرکز طرف نه تاسو ته خدمت ملاو شوی دی؟ څنګه خدمت؟ جماعت د باره کې چې تاسو ته حواله کړي چې دا کار وکړئ، یا یو کتاب درکړي چې دې تصنیف وکړي؟ نه نه هسې خو ډېر په سوونو ملګرو کتابونه لیکلي دي، هغو تقریض ما لیکلی دی. لکه مولانا عبدالجبار صاحب شو، ډېر یو ښه بني ادم دی. داسې نور لوی تعداد کې هغه ما تقریضونه لیکلي دي. کم کم ملکونو سفر هم کړی دی اوسه پورې؟ کم کم ملکونو سفر هم کړی دی؟ اماراتو ته تللی یم، سعودي ته تللی یم، او تایلینډ بینکاک ته هم تللی یم. ماشاءالله کم ملک هم خوښ شو په دې ملکونو کې؟ سعودي مې خوښ دی. ولې؟ عقیده سمه ده که نه. ماشاءالله حقیقت هم دغه دی. د تاسیس د جماعت په حوالې سره د جماعت اشاعت توحید سنت بنیاد ولې ښودی شو؟ څه وجه؟ دا په دې وجه چې ډېر خلک دی هغه منسوب دیوبند ته دي، دلته بدعت کوي. حقیقت دی. رسمونه رواجونه کوي، بلکې تر دې چې ما ولیدل چې دیوبند فاضل به هغه شرکیاتو کې مبتلا دی. بدعت خو ورته بس نړۍ ښکارېږي خوري. زمونږ طریقه محمدیه د علامه برکلي اخر سر کې وایي چې بدعات خو قسمونه دي. د مولانا ادریس کاندیلوي موږ ته ویلي چې د بدعاتو دا قبریه دا څونه چې څونه بدعت کوي دا غټ غټ بدعات دي. ادنا درجه دا ده لکه قتل او زنا. دا طریقه محمدیه کې وایي. جی د عقیدې مخالفین سره ستاسو برتاو څنګه دی؟ زه سره ښه دلچسپي ساتم او پوه کومه چې کوشش وشي حتی الامکان. ډېر خلک پوه شوي دي. زما د اووه ځله د قتل پروګرام شوی دی لکه یقیني. بیا د هغو لاس بر شوی نه دی. هغه کسان چې چا د قتل پروګرام کوو د هغو بچي زموږ فاضلین دي. ماشاءالله تاسو مناظرې کړي دي خلکو سره که نه؟ مخکې به مې کولې، اوس نه کوم. اوس خو ضعف شو، اوس کمزورتیا شو. بس ته اوس خو طلبا دومره راغلي دا الحمدلله مولوي صاحب چې دی نو دلته راغلی او بریلیانو څخه ډاګی. جی
ما غته و اطلاع مې ورکړه بریلیانو څخه خالص بریلیان غالي چې جمعې موضوع شي نو یا به زه راشم کته هغه ځای ته یا ته راشه زما ځای ته چې موږ خبرې وکړو رانغی تیار نه شو بیا بټکرام ورته وایي هلته یو ځای مقرر کړه چې هلته به مناظره کوو کوم جومات نوم یې واخېسته موږ فورا هلته ورسېدو کوزه بانډه ورته وایي یو دم ورسېدو ځای قبضه کړ ځای ها قبضه کړ دا مشران علما چې کوم اوس مړه دي دا ټول پکې وو بیا هلته نه وې دغه کې به مناظره کوو بټګرام کې ومه ونه شوه د هغې نه وروستو 74 کې بیا د قبایلو ته راغلی و یو ځای و په هغه ځای کې ډیره لګولې وه موږ دا څونه ملګري وو دا ټول هلته لاړو کوم ځای مقرر و هغې ته موږ اول ورسېدو غالبا سن 74 ورسېدو هلته ښه په مزې سره بیا دته اطلاع وکړله چې ته راځه هغه قبایلو خلک چې وو هغو دا مشوره کړې وه زموږ متعلق که دا پړه شو نو موږ به ځو دریاب ته غورځو اباسین ته موږ 2-3 تنه ولېږلو ورپسې چې ته راځه دې ځای له دا تاسو مقرر کړی دی موږ ناست یو نو هغه واپس راغی سړی بیا هغوی وایي جنګ به وشي مې جنګ نه کېږي زموږ لاسونه وتړئ ستاسو د کلا وګورئ بیا ونه شوه بیا موږ سړی ولېږه موږ سره نه وایو راشئ کښېنئ دا ځای تاسو مقرر کړی دی موږ نه دی مقرر کړی بار 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 تر دې چې ماسپښین ټایم واوښتېده بیا هغه کلي خلک د علاقې خلک مشران اوس زما متقید دي ټول هغو موږ ته بیا طلایانې بړستنې کېښودلې بالښتونه مخکې نه وو ایښي بد ګڼل بیا پوه شو اوس هغه علاقو ټولو کې داسې انقلاب دی چې زموږ شاګردان خوارج شوي دي هر ځای کې د قرآن درس دی خدمت وکړي تاسو شیخ القرآن مولا سره کوم وخت کې ملاو شوي وئ پنجپیره جی جی نو غالبا چې دا به 57 او اوله دوره په دغه کال وکړه او کم کال باندې طیب صاحب پیدا دی په هغه کال ما دوره هلته کړې ماشاءالله شیخ القرآن مولا تاسو څنګه موندو څنګه سړی دی د هغه مثل نشته دې وخت کې ستاسو داسې د پینډای شیخ زمونږ په شجاعت بادرۍ او په علم تقوا کې د هغه مثل نشته دا د مولانا حسین علي صاحب شاګردانو نو هغو نه داسې قرآن زده کړی او چې بس دا سالم پاکستان ډک شو حقیقت دی زه اوس دې وخت کې چې کوم درس کوم دا ټوله دنیا اوري جی جی بالکل دا اوس تاسو چې الجزایر کې زما درس دی ټوله دنیا یې اوري ماشاءالله لکه دا د قرآن درسونه کېږي وسره د میراث درسونه کېږي وسره د مصنوي درسونه کېږي ستاسو په کال من تاسو کله دوره کوله پنجپیر کې داسې موجوده شیوخ کې کوم یو شیخ تاسو سره یا وفات شوي شیوخ کې تاسو ملګری ول دې کې زمونږ د بره مولانا صاحب و چې کوم وفات شوی دی شیخ صاحب سمیع الحق مرزا ولی الله شیخ صاحب ولی الله صاحب هم بره مشر چې ما فکر نه وته شاپور شیخ هغه و دا موږ یو ځای وو نور د دنیا مخلوق وو زموږ سمجھ نه بار دی پنجپیر کې کوم جماعت کې پاتې شوی موږ ډبې جماعت کې هم پاتې شوي یو شګای جماعت کې هم پاتې شو جامع مسجد کې هم پاتې شو ماشاءالله جامع مسجد چې دی که نه بره جی جی هم پاتې شو ستاسو خوښ رنګ کم یو دی کپړو کې دا ټول لوی اولیا دي تاسو کپړو کې کم یو خوښ رنګ دی کپړو کې کم رنګ خوښ دی تاسو رنګونو کې زما او نبی سفید پر خوند کوه خوراک کې زیاتره څه خوښوئ زه زیاتره ریجې خورم لکه غاښونه خراب شوي او عام فروټو کې څه زیات استعمالوئ چې چا سره راوړل په کومې خبرې مې غوسه ډېر راځي په شرک باندې بدعت باندې چې مبتدی وي ډېر غوسه راځي الله دې بچ کړي ده نه څوک تحفه درکړي او ستاسو خوښه نه څه سره کوئ نه تحفې کې خو نبي علیه السلام حقارت نه دی کړی جی جی بالکل یو مسله معلوم نه سائل څه جواب ورکوئ بیا ورته وایو چې
ولیکه دلته پرېږده بیا به په ارام ولیکو زمونږ دارالافتا ده پاکستان جمهوری ملک دی که تاسو ته څوک وایي چې زموږ د ملک وزیر اعظم شي پاکستان نو عہده به قبول کړئ نو که ما ته یې ووایي چې تا وزیر اعظم جوړو د 15 کالو نه ټول عمر له او پکې 30 کروڑ روپۍ هم درکوو زه یې نه قبلوم ماشاءالله او که څوک درته دعوت درکړي چې زما پارټي دا خبره پاک رښتیا ده چې نه یې قبلوم حقیقت دی مونږ الله چې کوم وزیر عظما راکړی دی نو داسې چل نه ده دا روحاني فیض دی ټولې دنیا ته رسېږي ستاسو د مکتبین طالب علم څوک کتاب پټ کړي څه سره کوي نه وایي نو چې راوړي جو راوړي که را نه وړي نو ورته به څه ووایو معافي کوي زه خو نن ټول وړم که غلطي اصلاح تاسو څنګه کوله غلطي اصلاح یو سړی غلطي وکړي طالب غلطي وکړي تاسو اصلاح څنګه کوئ غوسه ورته نه کوم پوه کړم ماشاءالله په جماعت کې خو تاسو ډېر عمر تېر کو دې کې اتار چړاو راغلي مناظرې شوي دي مباهلې شوي دي جنګ جګړې به شي څه داسې واقع شوې ده چې تاسو یادوي نو صرف دومره خبره یاده ده چې یو ځل د مردان ډي سي چې دی هغه پنجپیر شیخ وبلو جی د هغه مولیانو په وجه مولیان ټول بدعتیان وو جی خالص کټر بدعتیان نو ډي سي خپل مجلس کې هغه بدعتیان هم راغوښتي او شیخ صاحب هم راغوښتي وو نو شیخ صاحب نه تپوس وکړو دا مولیان ستا خلاف کوي دا څه وجه ده وی ته ترېنه تپوس وکړه نو چې تپوس یې وکړو دا پخوانی خبره ده هغه وایي چې دی بد په دې دی امیانو ته قرآن ښیي نو شیخ القرآن هغو نه تپوس وکړو چې امیانو ته قرآن پاک که منئ نو ته څه آیتونه وښیه هغه ډي سي ته یې ووایي ته دو ته ووایه او ګڼ شی دي زه یو ته نه یم بل دونه تپوس وکړه تاسو څخه سند شته دی د ادارې نو اوس ښه نه و شیخ القرآن ډېر هوښیار و د هغه مثل نه و شیخ القرآن سند وښوی زه د دیوبند فارغ یم مدني صاحب زما استاد دی ابراهیم بلیاوي صاحب زما استاد دی رحمهم الله شیخ زادري زما استاد دی دا زما استادان دي دا اهل بدعت نه و دو سند دی وښیي هغو نه خو بیا شیخ القرآن ته یې وایي ته سند وښیه نو د علوم دیوبند سند یې ورته وښوی دا دی بې سنده خبرې منه دي بیا شیخ القرآن تپوس وکړه د ډي سي نه چې ته دونه تپوس وکړه چې داسې آیتونه شته چې هغې کې الله پاک وایي امیانو ته قرآن مه ښیئ هغه سودم ته شي نو رستم ته خټي بیا هغه ډي سي شیخ القرآن ته ووایي چې ته ووایه ډېره ښه ده قرآن راکړه قرآن پاک یې راوړو د سورت فاتحه د سورت بقره نه شروع وکړه هو الذي بعث في الأمين رسولا دې نه شروع کړه په مخه هر صورت داسې تر دې چې سورت جمعې ته ورسو مضمون هغه ډي سي داسې کتل وی د قرآن کې نورم باز دی که صرف دا دی چې امیانو ته قرآن وښیه وی دا د مهربانانو نه تپوس وکړه ما قرآن پیش کړه هغه سر ولګېد داسې ولګېد داسې چاټ ولګېد بیا نورې څه خبرې کېدلې هغو دا د بدعاتو پرچار به کوو نو ده ورته ووایي چې نبي وایي من احیا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید بیا ورته شیخ القرآن ووایي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد مصدر مبني للمفعول یعنی مردود داسې عمل چې هغه نبي نه دی کړی نو هغه مردود دی دونه تپوس وکړه دا ستاسو څونه د بدعاتو اعمال دي په دې باندې د نبي څه بیان شته څه دی ارامئ داسې یو څو خبرې چې وکړې نو هغه ډي سي متاثر شو خو لږ نه ډېر زیاته بیا هغه مولیانو ته وایي تاسې جلو شیخ القرآن یې کور ته بوته دا ډېره پخوانی خبره ده او ډېر اکرام ورکړو دا واقعیت دلته په ما ډېر شوي دي بې حسابه دغه د مرغوز چې دی یو تن دلته موږ سره په دې ایف سي کې هغه به زما خدمت کو د جومات خدمت به یې کو
زه راغلم ماسپښین ټیم و یا د مازدیګر وی نوې درته ووایم بیا ووایه وی ما دا ټول جومات صفا کو د اف سی 40 کال هلته پاتې شوی یم قرآن درس مشکات درس دا فیصلې به مې کولې شرعي او دارنګې د فتوو کار به مې کوه هغه وخت کې لویه زمانه وشو وی دا جومات ما صفا کړ نن زما زړه کې راغله چې دا مصله د خطیب صاحب صفا کړم مصله مې چې بره کړه داسې نو لاندې وو ځایونو کې ستنې ایښې وې ستنې دا اوه اعضا د بدن د ده زخمي شي بیا وی راځه چې ورته دیوال وي هغه مې غورځول دي نو زما نه زیات قمقل شاید څوک به نه وي په کار دا وه چې هغه ستنې ما راغستې ما راوانغستې په کار دا وه چې ما راغستې بیا دا خو دویم ځل په اول ځل باندې زه قرآن پاک ما چې اورو نو زه چې سیدې له لاړم نو داسې ستنې ایښې وه راته اول ځل هغې نه بعد 60 سال وشو داسې زما په سترګو چشمه وه چشمې د وجې نه زما سترګه بد شوه شیشه ماته شوه ما چې داسې کړم نو ستنې ایښې وه خپل وس یې کړ دی دا یهود خو داسې وو که نه چې ډېر بدنامه شو جی جی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وان بني اسرائیل مضوا وانتم تؤمنون بهذا یا امة محمد دا جواهر کې هم راځي معارف کې دغه کې هم راځي روح المانی کې بیا هغه یهود لاړو ستاسو مراد یې دا څونه فرقې باطله په دې ملک کې دي دا هغه یهود دي دا و شاګردان دي ماشاءالله تاسو اف سی کې پاتې شوي څنګه تاسو خبره وکړه د اکثر د ادارې کې خطیب ډېرې کمزوري د سرکاري محکمه کې تاسو څنګه خطابت کړی دی زه دلته راغلی وم نو زه په دغه ډیپټۍ نه وم راغلی زما اراده د درس وه دغه ښایسته اراده وه پخه چا ماته ویلي و درس ته دې ځای کې ابتدا وکړه نو دغه جومات کې امام نه و زه د هغه امامتي وه مې کوله 15 سال مې کړې وه اف سی هغه وخت کې اډیشنل پولیس و په دې 15 سال کې زما 15 آنې تنخوا نه وه ما به درس د قرآن هم کو د مشکات به مې هم کو ډېر متاثر شو په هغه وخت کې بیا ورو درس زمونږ د مدرسې شروع شو نږدې وخت کې بس دا زما عمل و مونږ ماښام روژه ماتې لپاره به اریان وو لیکن خپل ډیپټي پرېښې نه ده سوالات خو ډېر دي خو وخت تقاضا هم نه تاسو هم ناس ته دوره نشي کولی خو اخر تپوس د ملګرو احباب زه په خپله دومره کمزوری شویم چې زه خبرو کې هم خطا کېږم حقیقت ته ضعف شو 90 سال غټ عمر دی نو د احباب دپاره څه پیغام ورکوئ جماعتي ملګرو ته نو هغه ورکوئ دا زمونږ همیشه دغه بیانې په درسونو کې چې تاسو د اشاعت درسونه زیات کوئ نن په مخ د ځمکه د اشاعت غونې ښکلی جماعت یو هم نشته حقیقت دی سلبي کلي چې ورته وایي صحیح یو هم نشته څوک څه کوي څوک څه کوي دا زمونږ جماعت چې د قرآن درس عام کوي دې سره تړون کوم حضرات چې ما سره پاتې شوي دي د قرآن درس د میراث درس یا د حدیثو یا د فتوو غالبا چې دا 1 لاک ته نږدې دي دا چې په مخه تللي دي نو 1 لاک کسان که 100 کسانو ته تعلیم ورکړي دا 1 کروڑ علم شو ماشاءالله نو والا هذا فخص په مخه باندې دا بادشاهي ده دا ډېره ښکلې بادشاهي ده زه کله کله وایم زه په دې غرونو چېرته ګرځم داسې بیاناتو ته ډېر زیات مې بیا نه پرېږدي دا غرونه زه وینم دا سمه وینم بوټي وینم دا بولډینګان وینم دا چې څه کېږي دا وینم نو چې د چا ملکیت ته هغه یم ویني زه یم وینم هغه ترې فایده اخلي زه ترې فایده اخلم هغه چې مړ شو هغه به خفه وي ورپسې زه خفه نه یم لکه مطلب دا دی ټوله دنیا زمونږ ده هر ملک ماست ملک خدای ماست د خدای خبره مخلوق اخر کې حضرت ما خو سبقونه صاحب صاحب نه ویلي او پنځپیر شیخ صاحب نه ویلي او تاسو نو ما فیض نه حاصل کړی زه غواړم چې تاسو نه سجده کم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ما تا ته کوثر را کړی دی
الله اکبر دا قرآن کوثر دی فصلی لربک پکار دا و فصلی لی فصلی لربک رب لموزو کا وانحر قربانیو کا ماشاءالله زمونږ د اشاعت قربانی د قرآن درس دی څوک راشي زه ورته وایم ته اوس کوم ځای فلانکي ځای کې قرآن درس کوي او مشکات درس کوي او عوامو ته عوام دومره خراب نه دي موږ خراب یو دا چې ته پوه کوې دا پوهېږي دا ځمکې خرابې نه دي باران چې پرې وشو ځمکه نه زرغونه کېږي داسې چې چاله پوه کې او په هغه قید ولګوي دا ځل دا 3000 کسانو په دوره تفسیر میراث کې نو په 3000 کسانو نه ما بیعت واغسته یو نو پاتې شوی د 3000 کسانو ټولو چې دینو بیعت کړو چې موږ د قرآن درس کو موږ د حدیث درس کو په دې کې ډېر علما او باقاعده دومره ښایسته خوند له پاسه چت دی ولید هریان به پاتې شي لوی دنیا ده پورې دا ډکې دغه شي نو دا شرک بدعت خواندان سوځي شپه یو ورځي لګېدلی پې د خارخ مرضي نو زه یم شتای بدله درکړم ګراوه څونه چې ګرای زما به څه غرضي پتا به مرضي جزاک الله خیر دا خلک عوام پوه شو اوس ډېر یقینا ډېر پوه شي پوه شو که نه یک دونه دونه دو دونې چار دو خو دو عرب پوه شو سو چې خو لرې دي هغه هم پوه شو خبره الله جزا خیر دا مخکې 2 کاله مخکې چې دی نو ما چې کوم د بخاري درس کړی یا د نورو کتابونو د حدیثو نایجیریا یمن دا ملکونه هغوی موږ له اجازت حدیث راکړه زموږ د بخاري ختم و نو ده ورته وینا وکړله چې تاسو لیش راولېږئ تاسو کوم ځای فارغ یې لیش یې راولېږه هغه لیش ده ته ورسېد بیا چې کله دوره د حدیث ختمه شوه او موږ سند ورکاو پګړۍ تړلې نو هغه کسان چې وشمارل په روس کال نه مخکې کال 900 علما وو ماشاءالله تبارک الله ډېر اوس د عوام خدای پوه کړه نجیب اکثر ډېر لوی محنت دی 70 سال 80 سال ډېر غټ محنت دی چې دی اوس هم نه سمیږي نو نه سمیږي او په شیطان غمیږي هغه وایي زما ورشو کمیږي زه تاسو سره بیت هم کول غواړم ښایسته خبره ده بیت به وکړو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله کوم کار سره نبی ته پسند دی تا ته پسند دی هغه صحابو ته پسند دی هغه موږ ته پسند کا کوم کار تا ستا نبی دغه ملګرو ته پسند نه دی زموږ زړه وباسه یا الله موږ له توفیق راکړه چې ستا قرآن ستا د نبي حدیث دا مخلوق ته ورسو د دې نه لویه بادشاهي صرف د نبوت دا دینه بله غټه بادشاهي د هغې نه علاوه په مخ د ځمکه نشته یا الله موږ له توفیق راکړه چې موږ د قرآن درس کوو د حدیثو درس کوو عوام پوه کوو طلبه پوه کوو هر چاله پوه کوو الله مرګه پورې موږ له توفیق راکړه یا الله توفیق ستا د طرف نه دی وصلی الله تعالی علی خیر محمد عزتمندو کتونکو پیر طریقت چې ما ستاسو مخکې ته نه بیت هم واخیستو بیا ته ما سورت کوثر درس هم واورېدو استاد محترم زما شو انشاءالله العزیز حسنات ته هم واخلو سوالات ما سره ډېر زیات دي خو چونکې یو سړی 90 سال واړېږي نو د بیا تنګول نه دي پکار یو خدای ذهن دغه شي خبرې مې هېرې شي زما ذهن کې خو ډېرې خبرې دي خو دغه تپوس کولی نه شم انشاءالله هغه ځای کې اول جلد د بخاري راواخلو نو دلته نه بیا دننه کتبخانه مهمانخانه کې به انشاءالله وخت میلاویږي وختاً فوقتاً تپوسونه به درنه کوو دا ډېرې ښایسته خبرې وکړې ډېرې قیمتي خبرې وکړې که دا د په زړه غوږونو واورېدی شي یقیني طور باندې تاسو پوه شئ چې د جماعت کې د دوی څومره لوی خدمات دي په دې مدرسې کې څومره لوی خدمات دي تقریبا 80 سال دا برابرېږي درس او تدریس تقریبا په لکونو څه په کړونو ته خلک رسېدلی دی دا اوس د دوی درس دی خبرې خوږدېږي خو الجزیره کې د روز درس دی هلته کې هر هفته کې درس ورکوي الجزایر کې نو دا دنیا کې د شاګردان خواره شوي دي او دنیا کې د شاګردان قرآن درسونه کوي دا نه صرف شاګردان شوي دي د الله د کتاب تعلیم کوي درس او تدریس کوي د مشغلې سره تعلق دی نو الله دې عمر کې خیر برکت واچي الله دې دوله صحت کامله عاجله نصیب کړي الله دې ایمان نه خطا کوي زموږ سره جنت الفردوس کې یو ځای کړي او خصوصا زما ورور حضرت مولانا ډاکټر ضیاء الرحمن فاروقي صاحب د هغه هم شکریه ادا کوم چې د هغې په توسط سره دا انټرویو شو او دوی سره زموږ ملاقات وشو کنې ما ته یقینا ډېر ګرانه به وه الله دې ستاسو عمر خیر برکت واچوي دا کومې خبرې شوي دي نو دا تاسو یقینا سم نوټ کړئ او دا خپل ملګرو ته مخکې ته شیر کړئ چې د بیان نه د دې انټرویو د استفاده وکړي
په مخ د ځمکه په موجوده وخت کې دیوبند له الله شان ورکړی دی او بیا اشاعت تنظیم چې دی دا ترجمان د دیوبند دی یقیني او قطعي او بې شک او بلا شبهه دیوبند کې شرک نشته دی بدعت نشته رسم و رواج نشته دی د علم د تقوا غرونه هغو له خدای داسې توفیق ورکړی و چې هغو کوم کتابونه لیکل دي هغه ډېر اعلی ترین او بهترین دي بعض خلک هلته پاتې شو دلته راغله بدعت شرک کې شریک شو دې ته بدبخته وایي دا د بخاری اول حدیث بسم الله الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده وبالصدر سند المتصل قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد النصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ وفي مشكات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبالسند المتصل قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيبسم يا يبسم عني وقد وعيت عنهما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيبسم يا يبسم عنه أن جبينه لا يتفسد وعرقا امام بخاري د وحي نه شروع وکړله او دا کار بل کتاب کې نشته امام ترمذي او دا سنه شروع کړ دا ابو داود او دا سنه شروع کړ دا او نسائی ابن ماجه دا رنګ دا نور واخله چې هغې ته د سنن کتابونه وایي د شروع د وحي نه وکړله دې کې څه نکته ده دې کې دا نکته ده چې د دې ځای نه واخله کوم ځای کې چې بخاري خلاصېږي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم واقوالهم توزن یوزن نو معتزله د وزن قایل نه دي ځکه دا عرض دی نو ما ووایي دوی ته لګېدلی مرض دی دا څنګه عرض دی سورة مائده چې نازل شو تقریبا بخاری آخر ما نزلت یعنی په دې لحاظ چې احکامات دي که د هغې نه بعد توبه ده توبې نه بعد سورة نصر دی او نبی علیه السلام په اوښه سوارو دومره ثقل د وحي راغی چې اوښه برداشت ونه کړ بخاري کې راځي بیا نبی علیه السلام کوز شو اوښې برداشت نه کړ نبي برداشت وکړو الله وی که دا قرآن ما په غر نازل کړی وی تا به کتلی او نه وي هغه به ټوکړي ټوکړي شو معلومه دا شوه چې د دې وزن شته من ثقل الوحي من ثقل الوحي د بعض انسان مرض وي هلکه ته یې تلي که الله یې تلي نن سبا داسې وخت راغی چې دا ګرمي تللی کېږي اوس ما جومات کې چې وکتل نو 28 نمبر حرارت و ها ګرمي تللی کېږي یخني تللی کېږي او دارنګې تبه تللی کېږي باقاعده که سره هغې لپاره اوزار جوړ شوي دي د هغو فکر ټیک نه و د هغو خبرې داسې دي چې ټیک نه دي وزن د اعمالو شته دی الله یې کوي الله به له جوسه ورکړي الله ته څه ګرانه ده سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا یو اوږد باب دی وحي نه یې شروع وکړله کوم یو شی دی چې هغه 100% یقین دی په دې بازار کې وایي دا دغه ګبین چې دی 100% پوره دی دروغ وایي ښځې ته مور وایي مور ته ښځه د داسې سړي ملا خوا ته ومزه او نو دا 9082 حدیثونه دي په دې دواړو جلدو کې دا وحي د نبی علیه السلام ته دې ته وحي خفي وایي دې ته وحي خفي وایي شروع یې دې نه وکړه یقین ته اشاره ده
یو تن هغه مسلمان شو بیا ورته خاره خو لګېد مرتد شو. نبی علیه السلام چې خبر شو مشکات کې راځي ځمکه به یې نه قبلوي. هغه چې کله مړ شو مردار شو دفن یې که سهار ګوري کلکلا خان بار بربند پروت دی. نو هغه خلکو څه ووایي هغه مرضیان وی دا دو دهشتګرد دي لکه نن سبا علماو ته دهشتګرد وایي د سپی زامن د سپي زامن علما چې د دهشتګرد دي علما جهاد کوي. سارے وکتل بار پروت دی دغسې وی دا دو دا کار وکړو هلکه د سره څه و سونا و که سره و تورې سپی زویه د ځان نه لګی فضول خبرې کوي. راځئ نن والا کنده ډونګی کنو لکه هندو چې اوسګار شي هغه دغه تلي هغه یې کنده وکنیسته سهار چې ګوري بیا بار پروت دی. نبي وینا کړې ده ځمکې ومنل ځمکه مني ځمکه مني ځمکه مني ځمکه مني. دا قانون بني ادم د ځمکې نه پیدا دی نه مني د ځان نه لګیا دی. په درېیمه ورځ چې بیا دفن که کوی وله وکنیسته چې ګوري بار پروت دی پوش. نبي علیه صلات وسلام غزاله تل دی دو کرکټ لځي غزاله تل دی صحابه ورسره دي. نو هوا به راځي او تاسو خپل سوارلی امن ته کوئ ځان امن ته کوئ. چې هغه یو تن وکتل هغه پکې څوک منافق راغلی و حرف علت حرف علت. نو حرف علت حذف کول پکاري نو بدعتي به ځان نه وباسي دا دی بیماره دی مرضي دی. نو هغه منافق چې وکتل پاڼه نه خوځي لکه دا اوس ته ګوري پاڼه نه خوځي او دی وایي چې هوا به راځي. هغه یقین نه و د چا چې یقین راغی هغه بلکل د قرآن د حدیث درس کوي ټول عمر به لیږي ټول عمر به لیږي. بس هغه صحابه خو لاړل دانې محفوظ که دا د په یو پنډای باندې بله پنډای کېښوه او انتظار کوي چې دی دروغ وګوره. نن ستا په دې ملک کې دا څونه مخلوق چې دی دو دغه شان لدي دو نه مني دو نه مني. بس لږ ساعت وروستو هوا شروع شوه نبي وینا کړې ده هوا شروع شوه د دوبر ته دننه شوه. دا زما روایت دی دوبر ته یې کته نه دننه شوه بار نه وباسي کته نه بره ورته ځي چې دی پوه شي. زیاتېده زیاتېده سړی ګبراو شو. لږ ساعت نور چې وشو هوا ښه تیزه شوم ده ته وایي زه چې ځو تاله د مري سیل کوو. دا مري سیل دا زما روایت دی. واغسته په اوږه نو اوږه ته نه و راوړې اوږه ته نه وړې واغسته داسې په بره یې واغسته ویې ګډو په فضا کې. بیا بلاد طی مشکات کې راځي او کمر لی راواچاو لکه دلته زمونږ ځای کې پاکبڼ ورته وایي. هغې له چې راواچاو هغه خسکوڅه یې اوسه پورې سوځي شپه یې که ورځي لګېدلې به پرې مرضي زمونږ به څه غرضي. بهرحاله نو امام بخاري وایي چې دا څنګه وشوه. نو زموږ شیخ زکریا صاحب وایي چې په دې اول روایت کې حمیدي راځي او په دې دویم روایت کې مالک راځي. نو مالک مدني دی دغه صاحبین هلته تل دي ورته ابن مبارک هلته تل دی ورته ماشاءالله. او حمیدي مکي دی. بابا جوړه شوه که نه مکه کې شروع شوه مدینې ته ورسېده د قیصر و کسرا نه چیزونه وواخل. دا صحیح شوه که نه د قیصر او کسرا نه چیزونه وواخل ښه دا ګړزای ته نه وواخله. ملکونه ټول فتح شو په ملاستې نه کېږي. بعض کارونه په ملاستې کېږي بعض خو د دین کار دا د ملاستې شی نه دی. اټو کمر باندو د شیخ القرآن درسونه ټولو دنیا ډکه کړه. د پینډای هم د پنجپیر هم احمد علي لاهوري درسونو چې د دنیا ډکه کړه ټول دنیا ته فیض ورسېده اټو کمر باندو. نو شروع شوه حمیدي مکي دی او مالک مدني دی. امام مالک راغی درس ته انو چې ګوري نو شاګردان نشته. یو یحیی اندلسي ناست دی وایي څه شو ملګري وی دلته اتي راغلی دی هغې تماشې لته دي. وي ته ولې لا نړې وی زه د اندلس نه دا حدیثو له راغلی یم دا چې یو دوه پاڼې واړی نو امام بخاري وایي څه وایي دی به وایي حدثنا یحیی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم. دا خدای داسې کار راکړ دی او الله وخت له روزي راکوي
زه دنیا پسې نه تللی یم نه کتلی یم نه چا کتلی یم نه مې تعلق دی ورسره کم ضرورت یې ماله خدای پاک پوره کوي ښه په مزې سره ما تا ته اجازت راکړه واخر دعوانا الحمدلله دا واخله عزتمندو قرآن استادانو کې زما یو استاد شیخ التفسیر حضرت الله مولانا سعید الرحمن صاحب اضافه وشوه الحمدلله بیا احادیثو کې ما شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهري صاحب مدظلو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یار باچا صاحب رحم الله او شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب مدظلو نبات شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید الرحمن اوگے خطیب صاحب سلمه الله زما استاد حدیث شو ماته حدیث هم وی ماته قرآن آیت هم وی زه د دې ډېر شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم دې مې ډېر کینول ډېر تکلیف مې واچول زه معذرت غواړم الله دې ستاسو عمر کې برکت واچوي مفتی سراج الدین مدظله العلی دلته راغی نو ما ته یې وی چې ته کال کې څو ځله سراج الله نو مې درې ځله یو کال کې مفتی کورس کې جی بلان آغا اوس پاتې شو دی وخت کې دوه درې کاله وشو بل زه شعبان رمضان کې دوره تفسیر سره لولم نو سکالی او پروس کالی 2000 کسان دا سراجی کې علمی میراث کې جی 2000 سندونه یې غوښتي ماشاءالله او 3000 دا به عام طلباو او علماو چې هغه دوره تفسیر وکړله نو بیا غته ما وی چې یو کراچۍ کې زه دوره میراث لولم هغه 15 ورځې وی بس واغې له ځان رسوم نو چې زه هلته لاړم نو راغی جهاز کې راغی بیا هلته دغه شاګردان و هغوی سره پاتې کېده 15 ورځې پوره شوې ما به په بورډ لیکل کولو او دغه لیک چې چا ولیده چا واورېده هغه د دې فن ماهر شو موږ ته والد صاحب ویلي و دې فن ډېر ماهر او شاید دې پاکستان کې دغه مثال نه و ماشاءالله نو هغه ما ته وی دا به داسې زده کوئ چې د هدایي فتح القدیر د شامی او د بزاجیه عالمگیری د دې ضرورت نه فورا جواب ورکړي دا به معقول د ملګری پیدا شو ماشاءالله شکر هغه اوس هلته لولۍ په پنجپیر کې داسې ښه په مزې سره سړی یعنې دنیا یو سکال دوی مفتیان دي سکال ډېر مفتیان راغلي طلبه پر اوس کال لږ اوس کال دومره دي چې ځای نشته هغه له ما دعا کړې ده ډېره زیاته هغه ښه کار وکړو دارنګې طیب صاحب چې دی هغه نه الله کار واغېسته نو پلار نه نمبر واغېسته والله تاسو ټول خوشحاله کړي د قرآن درس به کوئ د مشکات درس به کوئ د دې میراث درس به کوئ دا خوند کوي حضرت تاسو ډېره مهرباني ډېره مننه